د موږ او د تاسې څومره پریشانیانې دي، مشکلات دي، هغه به برکت سره حل کیږي، په کثرت سره نه حل کیږي. برکت په سترګو نه ښکارېږي. لږ شی ګټل، لږې روپۍ، ډېر مسایل پې حل کېدل، دغه ته برکت یایي. کثرت دغه ته یایي ډېر شی کور ته راځي، په دغه سړی نه پوهېږي چې کومه خوازي مسایل نه پرې حل کېږي، دې ته کثرت یایي. اول شی تبارک اسم ربک، د الله ذکر د څوک چې د الله ذکر کې نو د هغه په کار کې به برکت وي. کار شروع کوي بسم الله الرحمن الرحیم یایي، زنانه په کور کې اوړه راخي بسم الله یایي، پیاړه جوړوي بسم الله یایي، مړۍ ورته وایي بسم الله یایي، دې سره برکت راځي. دوم شی چې برکت راځي، کتاب انزلناه الیک مبارک، د الله تعالی کتاب په قرآن مجید سره چې چا تعلق پوخي، تلاوت د قرآن کې د ده په مال، په اولاد، په کورنۍ کې برکت راځي. دریم شی چې برکت راځي هغه سلام ده. سلام چې څوک کې کور ته راځي، سلام کې دا برکت باعث ګرځي. حضرت انس رضی الله تعالی عنه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل اذا دخلت على اهلك فسلم یکون برکتا علیک وعلى اهل بیتک. کله چې انسه ته خپل اهل و عیال ته ورځې، سلام پرې که، دا د تا دپاره هم د برکت باعث ده او د تا د کول دپاره هم د برکت خبره ده. د موږ او د تاسې خلک چې راځي کورو ته، نو هغو ته پکار ده چې اوچت یایي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خو د موږ او د تاسې په خلکو کې یوه خبره شته، دا رواج هم ده چې کله یو مشر راځي کور ته، مجلس جوړي، مجلس ته رازندې شي، نو دا بچیانو کې هر یو ورته وایي چې حاجي صاحب ستړی مه شي، عباس ستړی مه شي، اکا ستړی مه شي. الان کې دا رواج خو ده، موږ به رواج هم پالو، شریعت به هم پالو. شریعت د موږ مهم ده. اول که مشر یې که کشر یې چې مجلس ته ورشي، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دې ویایي. وروستی که بیا دا بچیان یا دا ناس موجوده خلک یو یو ورته چې پلانه ستړی مه شي، پروا نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله هجرت وکړو، ټول خلک په انتظار و چې اولنۍ خبره به رسول الله صلی الله علیه وسلم څه کې. قربان اسم رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل یا ایها الناس افشوا السلام، سلام کوي یو بل ته. او کله چې کورو ته داخلیږئ، که په کور کې څوک نم یې، بیا هم خلاصه کوټه سفر یې، هغه کې سلام کړل پکار دي. رب یایي فسلموا علی انفسکم، نو په خپل ځان باندې سلام کوي. جواب به څوک ورکوي؟ جواب الله ورکوي. الله چې څوک چاته جواب ورکوي، سلام دعا د الله چاته دعا نه کوي، بلکې د ده په حق کې دا فیصله وشي چې ورځه ته مې د سلامتي وال جوړ کړي. څلرم شی د برکت، هغه د سحر په وخت کې د وخت راپورته کېدل دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل اللهم بارک لامتی فی بکورها، الله پاک برکت د ما د امت دپاره سحر په وخت کې یخوي. د سحر چې څوک د وخت راپورته کیږي او کارو ته وځي، دا ډېره ښه ده. خو افسوسناکه خبره دا ده، بیا ګټې هم ناوخته څوک ویده کېږي، سحر ټیم بیا ناوخته راپورته کېږي، نو موږ هم قضا شي، یا ډېر خلک د سحر په ټیم کې خوب کې، نو دا نه ده پکار، ځکه چې دا بیا انسان له برکت محرومه شي. حضرت ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه د چا پوښتنه وکړه، یا الله ولی و چې برکت څه شته یایي؟ ده ورته وویل چې سپی تا لیدلی د سپي ډېر اولاد دي، سپی چې لنګه چې ډېر کنګري او زه یو لا دوه بچیان زیږوي، یو زی ډېرې حلالیږي که نه حلالیږي؟ بلکل حلالیږي. په ید باندې، په غمي، په ښادي کې یو مخ ډېر مال حلالیږي. تا چیرې د سپو رمه لیدلې ده؟ وایي نه، نه مې ده لیدلې. او تا چیرې د وزو رمه لیدلې ده؟ و د میږو او د وزو خو ډېرې رمې دي په دې دنیا کې. دغه معنا د برکت ده. وجه دا ده چې مال چې ده دا پسه بیګه د وخت ویده شي او سهار په سیمې باندې دا لا راپورته شي، که وزه یي که میږه یي. او دغسې سپی چې ده ټوله شپه غپیږي او سهار ټیم ویده شي، هغه د برکت په وخت کې ویده محرومه یي، ځکه د هغو هېڅکله رمه نه جوړېږي، حالانکې په پیدایش کې هم ډېري. نو عزیزانو، د موږ او د تاسې برکت
رسول الله صلی الله علیه وسلم د برکت څلورمه ذریعه دغه ښوولې ده د سهار په وخت کې یو انسان چې د وخت راپورته کېږي لمونځ هم کړي او په ذکر و اذکار کې مشغوله او کارو ته ووځي. پنځمه ذریعه د برکت البرکة مع اکابرکم، کور کې چې یو مشر وي د هغه عزت ده. مشرانو عزت چې څوک کړي د هغه سره برکت وي. حکیم الامت حضرت تھانوي رحمت الله علیه یو ډیر زبردست خبره لیکلې ده. یو پلار ډیر زمن و، دا یو زوی به د مور او د پلار ډیر خدمت کو، هغه ناجوړه و. دا نورو زمنه ورته وویل چې راځئ پلار خو ماسې مړ کېږي، مور هم مړه کېږي، راځئ دا پیسې سره جلا کړو. ده ورته وویل چې نه سره جلا کوو. خیر مجبوره وي کوی. ده ورته وویل د ما یو شرط ده، که دا شرط منظوروئ بیا پیسې سره جلا کوو. هغه شرط څه شی ده؟ هغه شرط دا ده چې د ما په حصه کې به مور او پلار راځي، ما ته به مور او پلار راکوي، تاسې روپۍ در واخلئ. هغه ورته چې موږ غواړو دغه دوی کله چې مال سره جلا کړو مور او پلار خدمت یې وکویه مور او پلار یې له دغه جهانه ولاړ. په اخر کې دی یوه شپه ویده و، یو بزرګ خوب ورته راغی، له کلي ووځه یو ونه ده، د ونې لاندې 100 دیناره پراته دي در وایخه. دا ځوان ورته وویل چې برکت کې شته که نشته؟ یې برکت نشته کې، یې زه نه کوم. سهار چې راپورته شو ښځې ته خوب تېر کړو، ښځې ورته وویل چې هله ور غورځه راخئ. ده ورته چې نه برکت نشته کې نه یې راخم. دومه شپه یې بیا خوب ولیدو، هغه بزرګ ورته راغی، ورته ویل 10 دیناره دې ورشه د ونې لاندې در وایخئ، برکت سره که بغیر د برکته؟ بغیر د برکته یې نه کوم. درېیمه شپه یې خوب ولیدو چې 1 دینار د ورشه در وایخه. چې کله ورته وویلې برکت سره دې ده، 1 دینار له برکت سره ده. ښځې ته وویلې اوس له برکت سره دې. هغې ورته وویل چې ورځه 100 خو دې هم پرېښول دیناره او 10 دیناره دې هم پرېښول، دا یو خو در واخله، دا یو بیا راشل کړي. دی ورغویه، دا 1 دینار یې راواخیسته، ته سوچ وکړه چې ډېر وخت کېږي کول مې غوښه نه ده خوړله، غوښه کور ته وړم. بیا یې سوچ وکړو چې یا مایه یې وړم. مایه یې کور ته ووړو. حضرت تھانوي رحمت الله علیه لیکلي دي یا د مایې خېټه چې پرې کړه، یو ملغلره پکې راوخته، دومره قیمتي ملغلره وه چې تر دا نورو ده یو باد چې د ټول عمر خرچې یې ووتې. نو دغه ته برکت یایي ښه. او د مشرانو خدمت له برکت الله پاک د یو باده کویه. کله چې مشران ژوندي خامخا کوز او پاس ښځمون هم یې او دا کسیاران هم یې ځوانان هم غلط کار جن کېږي، خو الله پاک سپین ویښتانو ته وګوري، که د مور یي که د پلار یي که د تره یي، الله پاک د دې سپینو ویښتانو له برکت عذاب نه را نازلوي. نو ځکه مشرانو سره برکت ده. دا د برکت 5 ذریعې دي